د دې نسب درې زوج مثلا اته د دې نسب څلور فرد طاق مثلا و د دې نسب سودی نسب درې نیم راځي خو دلته پکې نیم نه ایسي ځکه حروفو کې خو نیم نه راځي په پوه شئ نو دا درې نسب اقل دی نسب اقل دی ته وایي دیارلس وس د دې نسب څو دی نسب اقل هم شته او نسب اکثر هم شته نسب اقل یې څو دي شپږ او نسب اکثر یې اووه دي دا نسب اقل او نسب اکثر چې راځي دقت یې مراد دي پرې پوه شئ ومن القلقلة او د حروف قلقلونا وهي حروف دا قلقله حروف هغه حروف دي تسترب عند خروجها چې دی کخري په وخت د وتلو د هغې کې هغه کوم حروف دي ويجمعها راجمع شوي دي دا په دې ځای کې چې قد تبج یا قطب جدن نو د دې قلقله حروفونه پکې نصف حل اقل نیم راوړل شوي دي او نیم هم اقل پنځه دي که نه نو نصف اقل یې دوه شو طا او قاف دا پکې راوړل شوي دي لقلتها د وجه د کموالي د دې نه دوه د کموالي د وجې نه راوړل شوي ومن اللینتین الیا لینتین حروف واو او یا د دې نه پکې صرف یا راوړل شوې ده په الفاظ مقطعاتو کې لأنها اقل ثقلا ځکه دا کمه ده په ثقل کې د واو نه پې پوه شوئ ومن المستعلیة یا دا حروفو کې بل تقسیم دی مستعلیه او منخفضه مستعلیه ودي دا هغې نه پکې نیم راوړل شوي دي چې درې دي او نیم هم کم دي نسب اقل پکې راوړل شوي ومن المستعلیة وهي التي دا هغه دي يتصاعد الصوت چې اواز پکې اوچتېږي يتصاعد الصوت بها في الحنوك الاعلى وچتي आवाज په دې سره په حنوك اعلى بر تعالو ده وهي سبع عود قاف صاد طا خا غين ضاد صاد او ضاد د دې نه نسب اقل راوړل شوي دي چې هغه قاف او صاد او طا نو د دې مستعلیه او ضد منخفضه دي چې ولاړل نو څو پاتې شول حروف تهجد دوه قسمه دي که مستعلیه او منخفضه و چې مستعلیه شو منخفضه څو شو دویش نو د دې دویشتو نه بیا نیم راوړل شوي دي نیم ومن البواقي المنخفضه او د نورو نه چې دا دویش دي منخفضه دي د دې نه نسبها نیم راوړل شوي دي نیم کم دي الف لام میم را کاف ها یا عین سین جیم نون دا حروف دي پې پوه شوئ ومن حروف البدل وهي 11 او د حروف بدل نه حروف بدل سودی یولس دي علا ما ذکره سیبوی لکه سیبوی چې دا ذکر کړي دي واختاره ابن جینی او ابن جینی دا غوره کړي دي حروف بدل کم دي ويجمعها اجدو تویت منها اجدو دریشو تویت وشو منها یولس نو ومن حروف البدل او د حروف بدلنا الستة الشائعة هغه شپږ راوړل شوي دي چې هغه مشهور دي التي يجمعها اهتمن
چې احتمین کې را جمع شوي الف ها طا میم یا نون دا پکې راځي. په دې خبرو تاسو پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ پې پوه شئ. وقد زاد بعضهم سبعة اخرى او نور حروف بدل کې و نور مور یو ځای کړي نو ټول حروف بدل به څو شي؟ اتلس بس. وهي اللام په اوسیلال کې اصل کې اوسیلان و کنه لام پکې راغی د نون نه لام بدل شي. والصاد او زای په صراط او زیرات کې درش. والفا په جدف کې د جدس نه د سا نه بدل. عین په اعین نه کې د حمزې نه بدل اعین نه. سا په سروغ الدلوه کې فروغ الدلوه د ډولچې تشول څو شو شپږ. او با په بسمکه پسه کې مسمکه او مسمکه د میم نه بدل با راغله نو و او یولس څو شو اتلس حتی صار 18. وقد ذکر منها 9 او ذکر کړي د دې نه کم دي ستة المذکوره شپږ چې کم ذکر شو احتمین والا نه حروف بدل او احتمین والا شپږ هغه شو. او ورپسې واللام والصاد والعين شپږ او درې نه شو. دې ځای پورې تاسو کوی نشته. ومما يدغم في مثله ولا يدغم في المقارب هغه حروف چې په خپل مثل کې مدغم کیږي په قریب المخرج کې نه مدغم کیږي. وهي 15 15 دي. حمزه ها عین صاد طا میم یا خا غین ضاد ظا شین زای فا واو د دې راغلي د نسبه الاقل. په پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ د نسبه اقل راوړل شوي دي. 15 نسبه اقل څو دي؟ وا که پوښتئ که پې نشته کم ودي. ها حمزه ها عین صاد طا میم یا پورې ها. ومما يدغم فيهما او د هغې نه چې په خپل مثل کې مدغم کیږي او په قریب المخرج کې هم مدغم کیږي. وهي 13 الباقیه هغه 14 باقي دي. 15 دا شو هغه 14 نسبه الاکثر د هغې نه نسبه اکثر راوړل شوي دي. نسبه اکثر حا قاف کاف را سین لام نون دې ځای پر پوه شئ. د دې نه نسبه اکثر راوړل شوي دي. نسبه اکثر ولې راوړل شوي دي؟ لما په الادغام من الخفه ځکه په ادغام کې خفت هم دی او فصاحت او فصاحت هم دی. ومن الاربعه التي او د هغې څلورو نه لا تدغم فيما يقاربها ويدغم فيها مقاربها چې په قریب المخرج کې دا نه مدغم کیږي او قریب المخرج په دې کې مدغم کیږي. وهي المیم را شین او فا نصفها د دې نه نصف راوړل شوي چې میم او را. ولما كانت الحروف الزلقيه او هر کله چې حروف زلقيه التي يعتمد عليها بزلق اللسان چې اعتماد کیږي په هغې باندې په څوکه د ژبې زلق طرف ته وایي په طرف د ژبې زلقيه مرده ځکه وایي. وهي 6 هغه شپږ دي. يجمعها رب منفل دې ځای پر پوه شئ. هر کله چې حروف زلقيه والحلقيه وحروف حلقيه التي ها خا عين غين ها حمزه تاسو موسیقه کې ویل دي کنه حروف حلق ششبته نور عين حمزه او ها او ها او خا او عين او غين. نو هر کله چې حروف زلقيه او حروف حلقيه كثيره الوقوع په کلام کې ذکر ثلثیهما 2 ثلثه د دې ذکر کړی دي. په پوه شئ که نه شئ؟ لسو نو څو یې پکې ذکر کړي. رب منفلین څو شپږ او شپږ 12 نو اته یې پکې ذکر کړي. څلور دی نه ذکر کړي څلور
په پوه نه ستې ولما كانت ابنيه المزيد لا تتجاوز عن السباعيه صيغه چې جوړیږي یو لفظ زیات نه زیات سو حرفونه و نه زیاتی نو د حروف بدل نه و ذکر کړي دي خبرې ده پکې اشاره د حروف دغه نه د حروف زوائدونه د حروف زیادت نه سو ذکر کړي دي حروف زیادت نه سو ذکر ګورئ ولما كانت تبنيه المزيد هر کله چې صيغه د مزید لا تتجاوزوا نه متجاوز کیږي یعنی السباعیه د و حرفونه ذکر من الزوائد العشره ذکر کړه د زوائد حروفونه چې لستی التي يجمع هغه چې را جمع کړی دي په دې کې چې اليوم تنساو سبعه حروف و حرفونه من هذا دینه تنبیها تنبیه ورکړه علی ذلک په دې خبره باندې کوم خبره باندې چې صيغه د مزید دونه نه زیاتېږي نو وایي راوړل په پوښتنه کې چې اليوم تنساو اليوم رزيدي بارك قصه ذکر کړي شاګرد استاد نه تاسو کې چې حروف زوائد راته وایا سودی ناغه ته سالتمونیها په پوښتنه تاسو څنګه نه تاسو کو تاسو را نه تاسو کو کنه سالتمونیها کې ټول راځم کړی دي کنه هغه شاګرد خو به اشارو نه پوهې ده کنه کما قالو وا استاد ته ما کله تاسو کړی دی د شاګردانو چا نه کړی دا ټول ناس دي چا ته خبره یې راته نو استاد ته اليوم تنسا نن دې خبره هېره په پوښتنه اليوم تنسا ناغه بیا پوه نه شي چې دا سوي چې اليوم تنسا وي ته بیا چې دې کې راځم شي تاسو په دې پوښتنه نو چې په دې پوه نه شي نو بیا ورته چې کما کو احمق تا ته دوه کرته ما جواب ته تا سوالو کو ما دوه کرته جواب درکړم چې ته پوه نه شي څه وو اليوم تنسا نو د دې نه و حرفونه تنبیها علی ذلک چې ابنیه د مزید دا د حرفي زونه نه زیات ولو استقريت الكلمه وتراكيبها دا کم چې په حروف مقطعات کې دا سوال ل ذکر شوی دي کسړې و د عربي کلام ته وګوره دا کثیر الاستعمال دي او دا کم چې پرې خودل شوی دي هغه قلیل الاستعمال کم چې ډېر شایع دي حق په کې ذکر کړی دي ولو استقريت الكلمه کچریت تلاش د کلمو کې و تراکیب او د ترکیبونو داغه وجدت الحروف المتروکه من كل جنس تب بیا پیدا بکی هغه حروف چې کوم پرې خودل شوی دي د هر جنس ته مکسورۃ هغه مغلوب دی بالمذکور په مذکورو باندې یعنی چې کوم ذکر شوی هغه په غالب دی په پوښای ثم انه ذکرها مفردة وثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية دا حروف مقطعات مفردم ذکر شوی دي نون قاف ثنائیم ذکر شوی دي طه یاسین ثلاثیم ذکر شوی الف لام میم الف لام را رباعیم ذکر شوی الف لام میم صاد خماسین ذکر شوی کاف ها یا عین صاد خماسین اخوا بل سنس ذکر دا ډیر تیز دي صحیح ده خماسین ډیر تیز ذکر بس که سوډا واټر بوتل په خابت سوډا واټر اوس نشته کنه ستره اوس یاد دي چې پیلې مولا سوډا واټر دی یاد هغه چې کولو کو بس یو پرش به وک خو ما سه هم یو پرش وکی ډیر ښه خلک ډیر ښه خلک هغه خیال منو ایزانا بیان المتحدى به اعلان ورکی په دې خبره چې متحدى به مرکب من کلماتهم چې په هغه څه چې تحدي او چیلنج ورکول کیږي هغه مرکب دی د دې د کلماتونو التي اصولها کلمات مفرده هغه چې اصول د هغه کلمات مفرده دي
او مرکب دی من حرفین فصاعدن یا زیاد الى الخمسه تر پنځو پورې ستاسو کلمات هم د غمره دي کنه یو حرف نه جوړي د دوو نه دریو نه څلور نه پنځو نه وذکر ثلاث مفردات درې مفردات ذکر کړي دي صاد قاف نون فی ثلاث سور په درې صورتونو کې لأنها توجد في الاقسام الثلاثه ځکه دا یو حرفیز په درې وړو اقسامو کې راځي الاسم والفعل والحرف په اسم کې هم راځي په فعل کې هم راځي په حرف کې هم راځي په پوښتنه کې باندې په اسم کې یو حرفی راځي لکه کاف ضمیر شو په فعل کې راځي لکه قی امر دې د قاینا او په حرف کې راځي لکه واو عتب بای جر وغیرہ په پوښتنه کې واربع ثنائیات او سرور ثنائیات راوړي دي ثنائیات دو حرفي سلول طه طاسين ياسين حاميم سلول لأنها تكون في الحرف بلا حذف ذکر دا دو حرفیز په حرف کې راځي بغیر د حذف نم کبل بل په فعل کې راځي به حذف سره د حذف نه لکه قل شو اصل کې تقول وکړه او په اسم کې بغیر حذف نم راځي کمن استفهامیه وبه او د حذف سره هم راځي کدمون اصل کې دمون وکړه نو سرور قسم راځي کړه په اسم کې سره د حذف نه او بغیر د حذف نه په فعل کې بغیر د حذف نه او په حرف کې په فعل کې سره د حذف نه او په حرف کې بغیر د حذف څلور طریقو سره استعمالي کوي څلور قسمه راوړي دي زور پیتسي سورن دای په نهو سورتونو کې راوړي دي ځکه شپږو سورتونو کې حمیم او طه طاسین یاسین لوقوع كل واحد من الاقسام الثلاثه ذکر راضی په هر یو د اقسام الثلاثه کې اسم فعل او حرف کې اعلی ثلاثه توجه په درې وجو سره په پوښوي کې په نشته پوي درې وجې څه دي ضمه د اول فتحه د اول کسره د اول په پهل اسماء کې دوه حرفیز د سره راغلي دي درې قسمه اذا بکسر الاول زو من بفتح الاول او پاپالو کې قل بيع خف وفي الحروف كأن من مس على لغة من جر بها بلغت دا غچا چې جری ور کړی دی په مس سره دا حرف جر ګڼل دی تاسو په دې خبر باندې پوه شئ کنه نه صورتونو کې راوړل شي ځکه په درې سيزونو کې په دې سم په حد کې په درې طریقو سره استعمالي کې درو لدرو کې ضرب ورکړل وثلاثه ثلاثيات او درې ثلاثيات راوړي الف لام میم الف لام را طاسین میم لمجيء في الاقسام الثلاثه ذکر دا راځي په اقسام ثلاثه په 13 سورتن په 14 سورتونو کې راوړي دي تنبيها تعالى اگاهي ورکړي د په دې خبر باندې چې اصول الابنيه المستعمله اصول د صيغو چې کوم مستعملي کې 13 دیار لستي 10 منها للاسماء لصيغه د اسماء دي وثلاثه للافعال او درې د چا دي دې پر پوښتنه حروف اول بعد اسم د اسم نوی مگر متحرک بوي ځکه چې ابتدا به ساکن رانش دې پر پوښتنه او حرکات درې دي نو چې درې شو ماته وګورئ دا وسط به بیا خالی نه یا به مضمومی یا به مکسوری یا به مفتوحی نو هغه دریو له پدې دریو کې ضرب ورکړ دریو له پدې کې ضرب ورکړ سپک شو دریو له دریو کې ضرب ورکړ نه څه چې پر پوښتنه درې داش نه داش خمن زې ساکن امراته اول خو ساکن نشي راتله من ساکن امراته شي درې پکې دا ور واچو څو شو دوه دې په پوښتنه
دو پکې ساقط کا په اسم کې فاعولا نه فوعلا په ضمیر د پاو کسرې د عین سره او فیعولا دام لري کا فوعلا فیعولا دا لري کا ځکه انتقال بچا ترش د ضمیر نه کسرې سره کسرې د ضمیر د داسې خلجه په اسماو کې په پالو کې نه په پوه شئ نو څو پاتې شو دا لس صیغې د اسم شوي دا لس بناګانې د چا شوي او د اسم د پیل څو پاتې شوي د پیل درې پاتې شوي پیل څو پاتې شوي درې پاتې شوي د معلوم په پوه نه شئ تاسو په پوه شئ ورباعیتین و خماسیتین او دو پکې رباعي راغلي دي الف لام میم را په دوه صورتونو کې او خماسیان هم دو دي پکې کاف ها یا عین صاد ها میم عین سین قاف په پوښتنه تنبیه علی تنبیه ورکه په دې خبره باندې ان لكل منهما اصلا د هر یو د ثلاثي د رباعي او خماسي د پر اصل هم شته لکه جعفر او سفرجل دای اصل شو او ملحق هم ورسره شته لکه قردد او جهنبل سلور شو کنه دای سلور دې پر کوی شي کنه ولعلها فرقت على الصور او شاید چې تقسیم کړ په صورتونو ولم تعد ونشمار الشبه اجمع ټول په اول د قران کې لحاظ الفائده د دقیق فائدې لپاره ټول په یو ابتدا کې رانه ما پی من عادت التحدي سره د دې چې دې کې بل فائدہ را چې اعاده د چیلنج هم د پکې هر صورت کې بار بار یو صورت کې راوړ یو ځل چیلنج بیا بار بار وتکریر التنبیه او تکریر د تنبیه هم ورکړې شو تاسو کلام هم دغه نه جوړ دی راوړې مقابله وکړي والمبالغه په مبالغه په دې کې وکړه والمعنى